زمونږ د اهل سنتو د معمولاتنا یو دا هم دی چې د رمضان المبارک په دې بابرکت میاشت کې د 23 رمضان المبارک په شپه باندې د سورۃ العنکبوت او د سورۃ الروم تلاوت کړي. نو د 23 رمضان المبارک په شپه باندې د سورۃ العنکبوت او د سورۃ الروم تلاوت ویل لستل دا یو جایز باعث د اجر او د ثواب عمل دی. ځکه د قرآن عظیم الشان تلاوت او د قرآن عظیم الشان تلاوت اوریدل دوانه باعث د اجر او د ثواب دی. مومن مسلمان ته رب ذوالجلال په تلاوت باندې اجر ورکي او ثواب ورکي او د قرآن مجید په اوریدلو باندې رب ذوالجلال ورته اجر او ثواب ورکي. خدا مثلا یاد ساته چې د 23 رمضان المبارک په شپه باندې د سورۃ العنکبوت او د سورۃ الروم تلاوت دا فرض او واجب او لازم او ضروری نه دی، بلکې کچا تلاوت د قرآن کو سورۃ الروم وی سورۃ العنکبوت وی د قرآن تلاوت وکړو نو رب ذوالجلال به ورته اجر او ثواب ورکي. خدا سے نه دا کچا په دغه شپه باندې سورۃ العنکبوت او سورۃ الروم او نه وینو دی ګناهګار دی، نه ګناهګار نه دی، خدا دغه اجر او ثواب نه با محروم پاتې شي. څوک چې د 23 رمضان المبارک د شپې د تلاوت نه د سورۃ العنکبوت د تلاوت نه د سورۃ الروم د تلاوت نه څوک منع کوي نو دا څوک چې په دې مخصوص اوقاتو کې د تلاوت نه د سورۃ الروم او د سورۃ العنکبوت د لستلو نه منع کوي نو دا یو محض حرکت شیطانی دی. رب ذوالجلال دې مونږ ته دغه خلکو نه امان را نصیب. اول نمبر چې څوک د 23 رمضان المبارک په شپه باندې د سورۃ العنکبوت او د سورۃ الروم تلاوت کوي، امام غزالی علیہ رحمت خپل تفسیر خواص القرآن کی لیکلی څوک چې د 23 رمضان المبارک په شپه باندې د سورۃ العنکبوت او د سورۃ الروم تلاوت کوي نو امام غزالی علیہ رحمت فرمای چې دک انسان دادا اهل جنت والو نه دی. دویم نمبر دا روایت انیس الواعظین کې فارسی والا 20 صفحه باندې اغیم را نقل کړي. دغه رنګه دا روایت دا شیخ المشایخ حضرت علامہ عبداللہ المعروف باخون درویزہ بابا علیہ الرحمت دم خپل کتاب ارشاد الطالبین کې را نقل کړي په 223 صفحه باندې چې څوک د رمضان المبارک چې څوک د 23 رمضان المبارک په شپه باندې د سورۃ العنکبوت او د سورۃ الروم تلاوت کوي رب ذوالجلال دغه خلق دغه تلاوت کون کې مؤمنان مسلمانان د اهل جنت والو نه ګرځي. نو دا زمونږ د اهل سنت او اسلاف او سلف صالحین دا معمولات دي چې په 23 رمضان المبارک باندې د شپې د سورۃ العنکبوت او د سورۃ الروم تلاوت کوي. خدا خبرم یاد ساته څوک چې د سلف او صالحین په معمولات باندې طعن کوي نو یاد ساته دا مردود الشهادت خلق دی. ځکه چې په تفسیر ابو سعود کې لیکلی دی امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د سورۃ العنکبوت تلاوت کوي رب ذوالجلال دغه تلاوت کون کې مومن مسلمان ته د مومنانو خزو او د مومنانو سړو د تعداد مطابق لس نیکه دې تلاوت کون کې د سورۃ العنکبوت ته رب ذوالجلال دومره اجر او ثواب ورکي. نو څوک چې تا د دې د تلاوت نه منې کوي نو ته پوه شه چې دا یو محض حرکت شیطانی دی.
دغه رنګ تفسیر ابو سعود کې د سورۃ الروم د فضیلت بارک راضی د دې د تلاوت بارک راضی څوک چې د سورۃ الروم تلاوت کوي رب ذوالجلال دې تلاوت کون کې د سورۃ الروم والو ته رب ذوالجلال د ټولو فرشتو د تعداد مطابق لس لس نیکي ورکي چې څومره فرشتي دي د هر فرشتي د تعداد مطابق بده تلاوت کون کې د سورۃ الروم ته لس لس نیکي ورکي. خودي سره سره دا خبرم یاد ساته. بیا ډیر خلک په دې معمولات د اهل سنت باندې اعتراضات کوي. وای دا څومره روایت چې په دې سلسله کې کتابونو کې موجود دي وای دا تمام روایت جمله روایتونه دا ضعیف دي. اعتراض پہ کوي چې د دین استدلال دا درست نه دی بلکې دا جمله روایتونه دا ضعیف دي. نو یاد ساته چې ضعیف روایت سره حکم شرعی نه ثابتيږي بلکې دغه ضعیف روایت په فضائل اعمالو کې عند المحدثین دا درستی او په دې باندې بیا ډېر کتابونه هغه کې دا خبره شته په فضائل اعمالو کې ضعیف حدیثم قابل عمل دی او دا د دې اهل دیابینو چې کوم معروف او مشهور فتاوا دارالعلوم دیوبند 5 نمبر جلد او 105 نمبر صفحه ده التم دا مسله شته چې ضعیف حدیث په فضائل اعمالو کې عند المحدثین دا قابل قبول دی. دی بیا دلته په دې سلسله کې یو بل اعتراض کوي. اعتراض دا دی چې 23 رمضان المبارک باندې تاسو خود دې د استحباب قائل یې او استحباب خود احکام شرعیه نه دی نو تاسو په کلام کې تضاد دی الته کې وایي چې مونږه په دې سره حکم شرعي نه ثابت او دلته ول د استحباب درجه ورکوي لہذا تاسو په کلام کې تضاد دی نو په دې باندې عمل دا درست نه دی. نو جواب دا دی چې نفس تلاوت خو د جمله مؤمنانو مسلمانانو په نسبت باندې اجماعاً دا یو مستحب عمل دی. او دلته کې د دوه سورتونو د سورۃ العنکبوت او د سورۃ الروم دلته مونږه فضیلت د دې سورتونو هغه مقصود ګرځو. مقصود دلته کې زمونږه فضیلت د دې سورتونو بیانول دي او 23 رمضان المبارک باندې چې کوم د شپې نه د سورۃ العنکبوت او د سورۃ روم تلاوت کیږي نو مونږ د دې وجوب نه ثابتو بلکې د دې د فضایل وایو او فضایل ضعیف حدیث په فضایلو کې بیانول عند المحدثین دا درست او مقبول دي. بیا دې سلسله کې دی یو بل اعتراض کې دریم نمبر چې د سورۃ العنکبوت او د سورۃ الروم وین کې باره کې دا فضیلتونه دي نو دلته خو تاسو وایې نه بلکې تاسو خو اوره. نو جواب دا دی چې مناسبه خدا وا بهتره داوا پکار خو چې ټول مؤمنانو مسلمانانو د سورۃ العنکبوت د سورۃ الروم تلاوت کولو هر یو کس بذات خود په خپل باندې ارچا کول جدا جدا تلاوت کولو دا ډیره بهتره وا. خو چې کله یو امام یو قاری صاحب یو تلاوت کون کې تلاوت کوي او نور خلک اوري تلاوت نو یاد ساته چې څومره اجر او ثواب دی تلاوت کون کې ته ملاويږي نو اوریدون کې تم اجر او ثواب ملاويږي. د امام احمد ابن حنبل علیه رحمت حواله سره فضائل اعمال کتاب کې رب ذوالجلال دی اوریدون کتا دو چند اجر ولا ورکی او څوک چې تلاوت کوي د قران عظیم شان رب ذوالجلال د قیامت پر ورځ بد د پاره دا تلاوت دا به یو رڼا او یو نور ګرځيږي. د غرنګ دې سلسله کې چې څوک قران عظیم شان اوري ډېر زیات روایت دي تر دې پورې چې د کونین سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعض صحابه کرامو نه پخپل باندې د قران عظیم شان تلاوت اوریدل دي. باری تعالی خپل
قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې کله د قرآن مجید تلاوت کیږي نو تاسو قرآن مجید اورئ. نو لہذا د دې روایتونو نه معلومه شوه خلاصه او لب لباب د ټولې خبرې دا دی چې قرآن مجید چې څوک وایي رب ذوالجلال ورته اجر ورکوي. څوک چې قرآن مجید اوري باعث د اجر او ثواب دی. او کم خلق چې د تلاوت نه د سورۃ روم د سورۃ العنکبوت د تلاوت نه څوک چې مؤمنان مسلمانان په بعضې مخصوص اوقاتو کې منع کوي نو ته پوه شه چې دا یو حرکت شیطانی دی. رب ذوالجلال دی مونږ ته د قرآن عظیم الشان د ویلو د تلاوت کولو توفیق را نصیب کی او باری تعالی دی مونږ او تاسو ټول د دغه خلقونه او د دغه شیطانی حرکتونو نه محفوظ او مامون او په امن کې اوساتی. دیار هارونی اچ مناظر یادیږي هر یو باطل د پارا شمشیر ہے در یادیږي.